سلامونه علیکم هیله و احترامات فضل وهاب سواتی ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. پرون یو ویډیو مونږ کړی و، په هغه کلیپ کې د یوت اصلاحي جرګې چې کوم مشران هغوی یو پیغام ورکړی، په هغې حواله نن د دوی بیا دوباره میټینګ وشو. په دغې حواله ګورو چې دا مشران څه وایي. جي ذاکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل وهاب صاحب ستاسو د ټیم یو ځل بیا ډېر زیات شکریا ادا کوم چې د رمضان مبارک په دې برکت میاشت کې یو ځل بیا موږ ټیم راکو. څنګه چې تاسو ته او ټول ولس ته پته ده چې پرون په تالاش کې یو ناخوشګواره واقعه راغلې وه. د هغې په حواله سره تالاش یوت اصلاحي جرګې چې کوم دی د خپل پراګرس چې کوم دی هغه د احتجاجي مظاهرې په شکل کې او بیا د یو ګرینډ کارنر میټینګ په شکل کې چې کوم دی بیګا په سوشل میډیا باندې یو پیغام ورکړی و او په هغې کې پولیس ته او محکمې ته 36 ګنټې الټیمیټم ورکړی شوی و. هغه الټیمیټم چې کوم دی زموږ سره سبا سهار پوره کېږي. نو نن یو ځل بیا د تالاش د شخیل یوت اصلاحي جرګې غوره وګڼله. یو ځل بیا زموږ میټینګ وشو او په دې میټینګ کې باقاعده طور پر چې کوم د فیصله ورکړی شوله چې په سبا به د ماسپښین مانځه نه وروسته د جمعرات په ورځ سبا د ماسپښین مانځه نه پس چې کوم دی په تالاش مین بازار کې د زیارت جومات مخې ته د یو امن مارک او امن واک چې کوم دی هغه کېږي چې په هغې کې د تالاش د هر مکتبه فکر سره تعلق لرونکو وکیل برادرۍ ته، تاجر برادرۍ ته، ټیچر اسوسییشن ته، ډاکټرز اسوسییشن ته، ټول هر خاص عام ته زموږ خواست او زموږ اپیل دی چې په دغه امن مارک کې زموږ سره شرکت وکړي او د امن مارک چې کوم دی دا کامیاب. ټیک ده ذاکر صاحب. زموږ سره صدر صاحب ولاړ دی د یوت اصلاحي جرګې. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه فضل وهاب سواتی صاحب. څنګه چې تاسو پته لرئ چې پرون چې کومه ناخوشګواره واقعه د تالاش په خاوره باندې راغلې وه، د هغې په حواله سره پرون هم تالاش یوت اصلاحي جرګې خپل احتجاجي مظاهره هم کړې وه، د هغې نه وروسته میټینګ هم کړی. نن یو ځل بیا تالاش یوت اصلاحي جرګې ذمهداران مشران ملګري ټول راغلي دي او په دغه سوچ کې ناست دي چې موږ د تالاش د خاورې امن څنګه برقرار وساتو. په هغه سلسله کې د موږ د جرګې ذمهدارانو ملګرو دا فیصله وکړله چې سبا ماسپښین مانځه پسې د تالاش په بازار کې به زموږ د امن په حواله سره یو پرامن واک وي. په دغه واک کې به زموږ د تالاش څومره مکتبه فکر خلک چې دی خوا که هغه ځوانان دي، که هغه مشران دي، که هغه تاجر برادري ده او که هغه نور مکتبه فکر خلک دی، د هغې ټولو په خدمت کې زموږ عرض دی چې سبا 2 بجې هغه د تالاش بازار ته راوځي او په دغه امن واک کې زموږ سره شریک شي. امید لرو چې انشاءالله په دغه اکټیویټي سره موږ د تالاش د امن بحال کسب لپاره خپل اقدامات مزید وکړو. ٹھیک ده جی. جی نور احمد جان صاحب. ډېره مهرباني فضل وهاب صاحب. السلام علیکم ورحمت الله. عزتمندو، پرون هم د موږ د ناخوشګوار واقعې متعلق یو احتجاجي مظاهره یوت اصلاحي جرګې کړې، بیا موږ یو میټینګ وکړو. نن موږ بیا یو میټینګ وکړو او په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې سبا ماسپښین د مانځه نه پس به انشاءالله موږ د تالاش د امن په حواله سره یو امن مارچ کوو او دا امن مارچ په موږ دا غواړو چې دا د موږ سره هر مکتبه فکر که هغه تاجر برادري څنګه چې مشران وي، که هغه هر څوک دی، لکه موږ د تالاش امن غواړو، په هر حال غواړو. موږ انتظامیې ته هم درخواست کوو، موږ نور سټیک هولډر ته هم درخواست کوو چې زموږ سره په دې کې شرکت وکړي او دا د مظاهره کامیاب شي. ٹھیک ده جی. جی محمد علي صاحب. مننه ډاکټر صاحب. څنګه چې مشرانو خبره وکړه، د سبانه چې کوم مارچ دی نو دا امن مارچ د علاقې تالاش د خاورې لپاره دی، زموږ د بچو لپاره دی. نو تاسو ټولو ته څومره چې مینوال اوري او چا میسج واورېدو نو هغوی ته دغه یو درخواست دی چې په دې امن مارچ کې سبا شرکت وکړي. ډېره مننه. جی سجاد بھائی. بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو خبره وکړه دا کومه واقعه چې راغلې ده د تالاش په ځمکه راغلې ده او تالاش عوام دې په دې خبره ځان پوهېږي چې دا د یو کس خبره نه ده او نه دا چېرته د یو قبیلې خبره ده، بلکې دا د ټولو تالاش د شخیل عوامو خبره ده. نو سبا زموږ امن مارچ دی، ټولو مسلمانانو ته دعوت دی چې راشي او دا کامیاب کړي. ٹھیک ده جی. عمر رحمان صاحب. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې تالاش کې دا ناخوشګواره واقعه راغلې وه او د دې نه نور که دا مونږ داسې په سستۍ سره پرېږدو نو مونږ ته نور حالات خرابېږي. لهذا په دغې تناظر کې به مونږ انشاءالله سبا امن واک به کوو انشاءالله او یو پیغام به ورکوو چې زمونږ د تالاش خلک چې کم دي نو دا پر امن خلک دي، دا امن پسند خلک دي، دا امن خوښونکي خلک دي. زه ریکویسټ په کومه تاجر برادرۍ ته خصوصي طور چې هغه زمونږ سره په دې کې په مکمل توګه شټر ډاون په دغه ټایم کې وکړي او ټول دکانونه بند کړي او زموږ سره په دې واک کې شریک شي او دا واک کامیاب کړي. ډېره مهرباني. دغه مشرانو د یوت اصلاحي جرګې چې تاسو واورېده څرنګه چې علاقه تالاش په ټوله صوبه کې د امن په نوم باندې یادېږي، د دوی دغه ګیله ده، دغه شکوه ده
چې زمونږ د علاقه د بهر نه خلک راځي او کوشش کوي چې په دې کې د علاقه تعالی امن دې خراب کړي شي خو دغه شازلمي هڅه کوي چې مونږ به دغه خلک د خپل عمل ته نه پرېږدو. په هر حال دوی په عوامو باندې او بیا د علاقه تعالی په ټولو شازلمو باندې دغه غږ کوي چې تاسو سبا راپاسئ او زموږ سره په دې امن مارچ کې شرکت وکړئ. خپل قربان فضل وهاب سواتي له ورکوي اجازه د الله په امان.